حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دور خلافت شو 12 ورځې کم 12 کالو 12 کاله 12 ورځې کم پدې کې مختلف قسم فتوحات شو. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې کم ممالک فتح شو نو د حضرت عمر سے په شهادت سره غوي دوباره بغاوت او خپل ځمکې ونیولې. عثمان غنی رضی الله عنه اول د اغوی خلاف جهاد وکړو، مکه اول فتح شوه ځمکې دوباره فتح کړي، دک ځمکې دوباره په د دین اسلام حصہ وګرځیدا. کمې کمې وې همدان، مقام ری، اسکندریه، آذربایجان، دا مقامات دی بغاوت کړو، دوباره دا فتح شو او دا د اسلام جاگیر وګرځیدو. دویم قسم هغه چې د اول نه نوې فتح شوی پاغې کې د افریقی چې کم جنگ شو، عظیم جنگ شو، اهل تاریخ لیکلی دغه ته ویل کېږي حرب العبادله. دا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور خلافت کې دغه د نگرانۍ لاندې د افریقا چې کومه ده دا فتح شوی وه. په تاریخ کې مخکې چرته هم سمندري جنگ نو شوی، د بحری بیړۍ په ذریعه سره د کفارو سره جنگ نو شوی. د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور خلافت کې د حضرت معاویه رضی الله عنه په نگرانۍ کې سمندري او عظیم جنگ شو د اهل روم سره، او په دغه وخت کې د اهل روم سره 50 جنگونه وشو، 50 جنگونه. د 50 جنگونو نه پس تمام اهل روم تباہ و برباد شو او د روم تمام جزایر دا د اسلام جاگیر ته داخل شوه. دا د عثمان غنی رضی الله عنه په دور خلافت کې شوی دا فتوحات.